بادشاه و د هغه زمانه کې هیرودس د هغه نوم نه بني اسرائیل او شام کې حکومت هغه ظالم بچي د لور سره واده کړ لور یې خوښه نو ده ورته وویل چې ګوره ته خو ځان ته یهودي وې په یهودي مذهب کې لور سره په یو مذهب کې نکاح نشته بلکې یهودیان د ترور لور سره هم نکاح نه ګڼي زمونږ په دین کې د ترور لور د ماما لور د ترې لور سره کېږي یهودیان د ترور لور سره نه کوي نکاح نو هغه وایي ګوره ښځې لږې دي تا پسې خو به دا ټول قوم روان هغه به تقریرونه کول هغه ښځه ورته وایي د ده لور چې دا ملا صاحب په زمونږ خلاف تقریرونه کوي دا خو به راته قوم بلوه شي نو سپیان یې ورپسې ولېږل دې دغه وخت کې بیروت کې و نو کور نه په سپینو جامو کې راوتې دی هغې روغ کې چې راشه نو ماسخوتن کې د دروازې نه یې بار حلال کړه نو تنه یې همالته پرېښوده او سر یې بادشاه لره نو چې کوم دی تنه ده هلته کې بیروت کې که لاړئ تاسو یو لوی جامع مسجد دی د هغې نوم دی جامع عمر ابن الخطاب او سر یې دلته راوړی شو دا باندې ګرجه جوړه وه بیا ځکه دا پخوانۍ دا ګرجه بیا ولید ابن عبدالمن او دې ګرجې سره وړه جیلخانه وه نو د حضرت حسین سر په جیلخانه کې د یزید په حکم محفوظ ښخ شوی او د نورو سرونه 1400 کسانو هغه بار ښخ جدا دي دې جدا نو دا ولید ابن عبدالملک سنه 3 هجري کې هغه ټول ګرجه واغېسته او ټول ځای نو ټول یې جومات نو ما وی دا خدای په خلکو ته ښایي که د یحیی حضرت حسین سر پرې کړی شوی دی نو دا د هغه نه لوی سړی نو اتفاق داسې و چې حضرت حسین د عاشورې په شهید شوی دی نو خلکو په ذهن کې دا راغله چې یو خو د عاشوره جوړې د هغه د وجه نه ده دا غلطه ده دویمه دا ده چې کنې دا د غم روزي دي غم روزي دي په اسلام کې غم به په خپل عمل کې په شهیدانو به نه کوي ځکه یوازې حضرت حسین شهید دی چې موږ پرې ژړو که نور هم څوک شهیدان شوي